دا جاوید غامیدي نه دی جاوید غامیدي دا خو نو ځان ته ډېر غټ پلاسپر وایي ډېر ځان ته غټ مذهبي سکالر وایي او ته یې ډېر اورې هم دا لږ چې غوړان دي دا لږ دا پتلون متلون والا دا لږ ښه انګریزي وایي دا دغه اوري دا ملایان نه اوري خدای بېچارهګان دي دا ډېر پوه دی هغه اوس کومه فتوا ورکړه په خبر یاست په فتوا یې خبر یاست فتوا یې دا ورکړله چې کم سړی دا وایي زه مسلمان یم بس هغه مسلمان دی هغه بیا کافر نه بلل کېږي نو یې څه وویل قادیانیان دي قادیانیان وایي جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم آخري نبی نه دی آخري نبی غلام قادیانی د نن څه 100 کاله مخکې په لاهور کې په باتروم کې مړ سلو دغه دی نبی بلی دغه دی نبی وایي زموږ نبی دا دی پوهېږئ نو دا قادیانیان دا د اسلام ووتل د دې په کفر کې شک نه کول هم کفر دی څه سر خلاصوئ په خبرو زموږ په دا خبرو پابندي ده ابل زما یو بیان کړی ما ویلی چې د اهل کتاب یو ښځو سره کوزده او واده شی نشي کولی تستی فیسبوک والا ورته ویل ژر دا نمبر لیروه دا بیان دې لرې کوه تستی به لرې کوې پلانی بیان یې نسو خوښ دا د مابین زه وباسه صحیح ستی خو دا خیال دی چې زه خورا زما ایډي د زه دا پر موږ دونه پابندۍ دي ما ته څوک وایي ته پلانی و پلانی و پلانی ولې نه یادوې پر ما چې کله طالبان افغانستان فتح شو بیا ما پر کابل باندې بیان وکړئ چا کله دوی عفو وکړه کله مطلب فتح راله یو کال پر ما دغه فیسبوک پابندي ولګوله ته دا بیان ولیکم ما د غني خان یو شعر ووایي یو شعر ابوالعزیز چا ما ته ویل مولوي صاحب دا غني خان شعرونه وایه مالونه غني خان خورا لیونی خورا ښه خوند هم کوي ویل دا خو شرابي و ما ورته اول خو دا خبره ده چې یاره الحمدلله من مسلمانانو پر چا داسې بدګماني نسو کولی او که چیرې ته وایې چې دا شرابي و پلانی دی نو شعرونه خو به نه شرابي نه شعرونه خو به شرابي نه شعرونه خلک د کافرانو هم وایي اوس خبره ده څه ترا مې توره تیاره پر سترګو غوړېدلې څه ترا تعصبه ډک یاست څه ترا له عناده ډک یاست څه ترا له بغضه ډک یاست خامخا به ستا د کور سړی یو شعر وایي ته به هغه خوښوې اوس غني خان معمولي اشعار ویلي دي کې پر الله ویلي دي کې پر رسول ویلي دي کې پر امام حسین ویلي دي کې پر کربلا ویلي دي څونه غټه خو د بیا ملا جان ډېر یاد کړی دي ملا جان خو د ګر سر نه پرېښوئ دغه وایي اسفندیار خان وایي ما پوښتنه جنوبه کمال کاکا جان ستا و د ملا پرچیش سره ورانه ده څه در پیښه ده پرچیش ورانه ده د ویل زما او د ملا پر یوه خبره سره ورانه ده نور یو شی نسته ول څنګه مې سره ورانه ده ول ورانه مې په دې ده زه الله رحمان دی دی وایي یا الله قهار دی زوم الله رب العزت غفار دی دی ویا الله جبار دی زه خلق د الله دربار لرا بلم دی د الله سلیری کوي زورتم الله به مې وبخشي رحمان و رحیم ذاتی غفار و غفور ذاتی سید دی ویا دا قهار ذاتی دا جبار او هیڅ شک نشته په دې کې دی خلق جن بیري زه د الله سره د خلقو تعلق ورما او د ملا پر دې سره وراره بل هم شی نشته په یوه به خبرو سره راسیږي نو ما درته وویلې چې الله پاک دې موږ ته فهم راکړي دا جاوید غامیدي کومه فتوا ورکړې وه فتوا یې دا ورکړې وه چې په قادیاني پسې لمونځ صحیح دی کولی شي ولې ویل دی خو خپل ځان کافر نه بولي دی خپل ځان مسلمان بولي هغه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې چا و چا د نبوت دعوې وکړلې صحیح سلو ځانونه مسلمانان بیا بلل نو په هغوی پسې صحابه لمونځ صحیح ولو څه ترا دا چشن جوړ سي دی دینه دین پر کم ولاړی دین خو وایي و دې ته چې الله او رسول څه ویلي دي پر هغه به زما او ستا ایمان وي صحیح سلو چې الله فرمایي محمد رسول الله خاتم النبیین دی ته بله خبره پکې کوې نو دا کفر ته وایي چېشته وایه چې د الله رسول فرمایي زه آخري نبی یم زما بعد بل نبي نه راځي ته بیا بل نبي دې راوست په هندوستان کې دا که ته وایي عیسی علیه السلام راځي عیسی علیه السلام چې رالی د پیغمبر علیه السلام پر نقش قدم به روان هغه ځان ته داسې نه دی چې نوی نبي راځي صحیح سلو هغه الله اسمانو ته پورته کړی دی په اسمانو کې دی بیا به راځي د پیغمبر علیه السلام لاره به په مخه اخلي داسې نه دی چې نوی نبي راځي دی نوی نبي راواستوي دا غلام قادیاني دغه څه ویل جاوید غامیدي څه ویل ول په قادیاني پسې لمونځ صحیح دی پروا نه لري ولې ول دی خپل ځان مسلمان بلي اوس خو نو څه سره برابر یې کوي وروره والله العظیم که زموږ د جاوید غامیدي څه د ذات مسله ده خو دین در تباه کوي اسلام در تباه کوي دماغ در تباه کوي کور در خراب کوي لږ څه خپل علما اورئ که بریلویان یاست د بریلویانو ښه علما سته که سلفیان یاست هشام الهی ظهیر صاحب علامه دونه خوندور بیان کوي سلف یاره پر کومه روان یاست یاره مه کوئ
په هر چا د کور علاج نه کوي دلته د ایمان خبرې بیا په هر چا باندې کوي. نو صحابه کرام خو زموږ دپاره د اسمان د الله رسول فرمای د اسمان ستوري دي، د اسمان ستوري دي. سبحان الله، الله اکبر. الله د دې اعتبار نصیب کړي، الله د دې عزت او احترام را نصیب کړي، الله د دې په نقش قدم باندې ژوند را نصیب کړي. الله رب العزت له بدمرغۍ وساتي. هغه ورځ دی الله نه راولي چې موږ پر صحابه باندې بد ووایو، هغه غوږونه دی الله زموږ کاړه کې چې موږ د صحابه په باره کې بد اورو، هغه خلی دې زموږ خدای ګونګیانې کې چې موږ د صحابه په باره کې بد وایو، هغه سترګې دې خدای زموږ راړندې کې موږ د صحابه په باره کې یو داسې شی وینو چې هغه د اسلام او د دین او د صحابه د ژوند او د مزاج خلاف خبرې سیسلو. دا هر چا خبرې ما اوري، د خپل علماو خبرې اوري، لازمي اوري، ایمان به دې بچاوي. کدی جاوید غامدي اوري دی فلا اله الا الله کولاړ سي، والله العظیم کولاړ سي. مشرف ویلې ول د غامدي رقم ځانونه جوړ کړي. غامدي ډیر زورور پلاسپر دی، ډیر مذهبي سکالر دی، د رقم ځانونه جوړ کړي. د ایمان خدای غره کم وو. نو بس بیا پښتنه به دې نه پېښ کړي چې څنګه سو